د شهید وطن خیاط محمد خان شیرپو و 40مه کلیزه په 14مه فروری د مانځلو فیصله کړې شوې ده. خیاط محمد خان شیرپو د نن نه 40 کاله مخکې په 8مه فروری په پیښور پوهنتون کې طالب علمانو ته د خطاب په دوران کې د بمي چاودنې ښکار شوی و چې هر کال په 8مه فروری په شیرپو کې د ختم القرآن اهتمام کولی کیږي. دا مهال دغه کلیزه د پولیس لاین شهیدانو په نوم منسوب کړی شوې ده. په دې اړه د قومي وطن پارټۍ صوبایي صدر سکندر شیرپو خیبر نیوز ته وویل چې د دې کلیزې تړون د امن سره دی. یو طرف ته مونږ شهید وطن حیات محمد خان شیرپو ته هم عقیدت خپل پیش کوو او سره په دغه ورځ باندې د پولیس لاین چې کوم شهیدان دي دا د هغوی لپاره مونږ منسوب کوو دا برسي او دې سره د دهشتګردۍ ښکار چې څومره خلک شوي دي هغوی ټولو خلکو ته مونږ دا منسوب کوو. سکندر شیرپو زیاته کړه چې خیاط محمد خان شیرپو لومبني سیاسي لیډر و چې ترهګرۍ ښکار شوی دی او نن هم د پښتنو په زړونو کې ژوندی دی. نن د شهید وطن حیات محمد خان شیرپو 48مه کلیزه ده د هغې په حوالې سره مونږ نن دلته کې ختم قرآن هم وکړو او د هغوی برسي چې ده هغه په 14 فروری باندې مونږ مانځو. په سیمه باندې د امن راوستلو لپاره به مونږ اواز به په دغه ورځ باندې اوچتوو او دا دې ځل دا برسي مونږ د امن سره منسوب کوو. سکندر شیرپو سره د خپلو صوبایي ضلعي قایدینو د شهید په قبر د ګلونو څادر واچو او د ټولو شهیدانو لپاره اجتماعي دعا یې وکړه. د کیمرامین یاسر خان سره علب خان شیرپو، خیبر نیوز، چارسده.